بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود ها هنا. وتعيين ما هو المقصود ها هنا ننسبه فدي عبارة سرى دا عبارة چده دا دراتون کی متن دپارا سده تمهید ده. فدي عبارة سرى مصنف عليه دا شارح عليه الرحمة سبعه دراتون کی متن ربط بیانی مخکې په متن کې مختلفتين في وضوح الدلالات دلالت شو دلالت خو ډېر اقسام دي خبرم پوه شئ نو هر دغه چې دی هغه څه نه قبلوي وضوح او خفا په اعتبار سره چې هغه اختلاف نه قبلوي خبرم پوه شئ هر دلالت چې دی د وضوح او د خفا په اعتبار سره د څه اختلاف څه کوي نه قبلوي لهذا مصنف علی رحمت برتا دا هم بیانوي چې کم دلالت چې دی وروستو روان دی چې کم دلالت اختلاف په اعتبار د وضوح او خفا سره قبلي او تقسیم د دلالت باندې کوي خبرم پوه شئ تقسیم د چا باندې کوي دلالت باندې کوي ولې صاحب د ټولو نه مخکې خو به تاسو دلالت ویلی خبرم پوه شئ اوس تقسیم فرع د چا تقسیم فرع د تعریف ولې صاحب د یو شي تقسیم اقسام چې ته بیانوي ولې صاحب دا تقسیم دا موقوف دی په تعریف باندې لهذا شارح به د دلالت لاول تعریف کوي دلالت تعریف ولې صاحب راوړو هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم بشيء آخر دا کېدل د یو شي په داسې حالت مناسب چې لازم شي من العلم به د علم نه په دغه شي باندې خبرم پوه شئ علم په بل شی باندې خبرم پوه شئ لکه مناسب په یو شي د علم راغی د دې نه ستا علم په بل شي باندې راشي د اول ته به څه ویلی کېږي دال د اول دویم ته به څه ویلی کېږي مدلول مناسب ستا علم په لفظ د زید باندې راغی خبرم پوه شئ د دې نه علم ستا په چا باندې راغی په ذات د زید باندې راغی په ذات د چا باندې راغی نو دا اول سره دال دی دا دویم سره مدلول دی مثلا منصب یو ځکه لوګی دی تا لوګی ولیدو نو تا د څه په ذهن کې راغی د دې نه ستا علم په چا باندې راغی په اور باندې راغی نو دا لوګی څه شو دال شو او دا اور څه شو مدلول شو دا اول د دلالت لفظي دپاره څه شو مثال شو دا دویم د چا دپاره شو دلالت غیر لفظي دپاره خبران پوه شئ نو دلالت تعریف خو دې زده کړو دا په دې عربي کې هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ورسې دا کېدل د یو څیز د په داسې حالت باندې چې لازمیږي د علم نه په دغه څیز باندې خبران پوه شئ چې ستا په دغه څیز باندې علم وي د دې د وجې نه لازم شي علم په بل څیز باندې څه لازم شي د دې د وجې نه څه لازم شي علم په بل څیز باندې لازم شي نو اول ته به څه ویلی کېږي دال او دویم ته به څه ویلی کېږي مدلول مناسب دا دلالت بیا په دوه قسمه ده دلالت لفظي دلالت غیر لفظي دلالت لفظي دلالت غیر لفظي دلالت لفظي چاته وي چې دال بګي سوي لفظ وي لکه خبرم پوه شئ دال بګي سوي لفظ وي لکه دلالت د لفظ زید په ذات د زید باندې دا زید چې دی مناسب لفظ زید ښه ما چې ووایي زید نو ستا د دې نه علم په چا باندې راغی په ذات د زید باندې نو دا ما چې کوم لفظ خو پېژنې که نه ما یتلفظ بالانسان د انسان د خولې نه د حروفو په صورت کې چې کوم اواز راوځي د حروفو په صورت کې چې کوم اواز راوځي دې ته لفظ وایي نو ستاسو او دا زید چې دی دا لفظ دی که نه خبرم پوه شو نو دا دلالت لفظي شو چې دال پکې څه وي لفظ وي او دلالت غیر لفظي چې دال پکې لفظ نه وي لکه دلالت د دخان په اور باندې دلالت د دخان په نار باندې دخان د لوګي په اور باندې نو دا لوګي لفظ دی لوګي لفظ نه دی که نه ونیسئ تا یو ځای کې لوګي ولګېد نو تا ته علم په چا باندې راغی چې دغه ځای کې اور لګېدل دی اور دې نه دی لیدلی خبرم پوه شوې لوګي خو هسې نه یې که نه ونیسئ خبرم پوه شوې لوګي هسې ښه خبرم پوه شوې نو دا دلالت غیر لفظي شو بیا دلالت لفظي او غیر لفظي منطقیان چې کوم بیا دا هر یو په درې قسمه هر یو نمبر 1 دلالت لفظي وضعي خبرم پوه شوې دلالت لفظي طبعي دلالت لفظي عقلي خبرم پوهېږئ دلالت غیر لفظي وضعي دلالت غیر لفظي طبعي دلالت غیر لفظي عقلي دلالت لفظي وضعي چاته وي چې دال پکې لفظ وي او دلالت د دال په مدلول باندې د وجې د وضع د واضع نه وي خبرم پوه شئ د وجې د وضع د واضع نه وي دا دال چې په مدلول باندې دلالت کوي دا دې وجې نه چې واضع دا دال د مدلول دپاره څه کړی وي وضع کړی وي ګوره مناسبو تا چې دی د والدینو ستا لپاره څه نوم وضع کړلی فرحان اوس زه فرحان وویم دا فرحان چې دلالت په دې فرحان په ذات د زید باندې او په شخصیت باندې
خبرم پوه شئ دغه په دغه باندې دلالت کوي دا څه د وجې نه کوي ځکه چې دې واضح د دې مور او پلار د ده لپاره دا نوم سره وضع کړی دی خبرم پوه شئ دلالت د دال په دال په مدلول باندې سوي د وجې د وضع د واضح دی خبرم پوه شئ دلالت لفظي طبعي چې دال پکې لفظ وي دلالت د دال په مدلول باندې د چا د وجې نه وي د طبیعت د وجې نه وي د وجې د واضح د وجې نه وي د طبیعت لکه دلالت د اوح په تکلیف باندې خبرم پوه شئ و دا اوح د تکلیف د لپاره واضح نه دی وضع کړی خو دا د طبیعت د تقاضې د وجې نه دی خبرم پوه شئ د چې دا اوح کوي که نه تا ته د دې نه څه معلومېږي چې هلکه دلته تکلیف دی خبرم پوه شئ تکلیف دی ورته خبرم پوهېږې مونږ دلالت لفظي عقلي چې دال پکې لفظ وي دلالت د دال په چا باندې په مدلول باندې د وجې د واضح نه وي او نه د طبیعت د تقاضې نه وي بلکې د عقل د تقاضې د وجې نه وي خبرم پوه شئ وایي یو سړی د دې دیوال شاته ناست دی او لفظ دیز وایي اوس د دیز څه معنی خو نشته دا مهمل لفظ دی څه دی مهمل لفظ دی د دې څه معنی خو نشته اوس دا په معنی باندې دلالت نه کوي لیکن دلته دا دال چې دی دا یعنی دا په وجود د لافظ باندې چې دلته یو متکلم او یو انسان سره موجود دی خبرم پوه شئ نو چې دا دیز خو لفظ دی کنه لفظ خو دی ځکه ما په تلفظ وکړو کنه زما د خو د حروف په صورت کې راووتو نو دا خو لفظ شو لیکن دا دلالت د وجې د واضح نه دی خبرم پوه شئ نه د طبیعت د تقاضې نه دی بلکې د عقل د وجې نه دی خبرم پوه شئ عقل دا تقاضا کوي چې دلته اوس د دې دیوال شاته څه لافظ موجود دی خبرم پوه شئ نو چاته وایي چې دلالت د دال په مدلول باندې د وجې د عقل نه وجود دی خبرم پوه شئ دلالت غیر لفظي خو بیا د شو پیژنو کنه دلالت غیر لفظي وضعي چې دال پکې لفظ نه وي او دلالت د دال په مدلول باندې د وجې د وضع د واضح نه وي دلالت لفظي طبيعي چې دال پکې لفظ نه وي دلالت د دال په مدلول باندې د وجې د طبیعت د تقاضې نه وي خبرم پوه شئ او دریم غیر لفظي چې دال پکې لفظ نه وي دلالت د دال په مدلول باندې مونږ څه وایو کنه منطق دی ویل کنه کله بیا مرقات کی وای وایي سمې وایي بیا مونږ څه بیا د دلالت وضعي په درې قسمه ده دلالت لفظي وضعي په درې قسمه ده دلالت لفظي وضعي په درې قسمه ده دلالت مطابقي دلالت تضمني دلالت التزامي قران بږي دلالت لفظي وضعي په درې قسمه ده دلالت لفظي وضعي په درې قسمه ده قران بږي اوسو قسمه ده کم مطابقي وای تعریف وای فهم بوجه چې په کل معنی موضوع لو باندې دلالت کوي فهم بوجه دا لفظ په کل معنی موضوع لو باندې دلالت کوي فهم بوجه الهغه په کل معنی په ټول معنی موضوع لو فهم بوجه ورغونی شه د انسان معنی سره په کل معنی موضوع لو حیوان ناطق ده او دلالت د انسان په حیوان ناطق باندې دي ته ویل کېږي دلالت مطابقي چې په جز باندې دلالت کوي دي ته تضمني ویل کېږي او التزامي چې نه په کل کې نه په جز کې بلکې په یو خارجي باندې یو خارجي باندې دلالت کوي خبره مو یو خارجي شی باندې دلالت کوي د وسره کې التزامي تضمني لکه دلالت د انسان په حیوان یا په ناطق باندې دا بس شي دا به تضمني شي او التزامي دلالت د انسان په چا باندې په څه باندې دا شي نشو خبره مو نو دا اوس دا غنه کل او نه جز ده دا یو خارجي څه ده خبره مو شو ذهک شو یا کتابت شو خبره وایي لهذا وصف توکید من څه وصف به خپويږي ښا ثم لما لم يكن كل دلاله بیا هر کله چې نو هر دلالت قابلا قبلون کې للوضوح والخفاء وضوح او خفاء الهکه منزل ثم لما لم يكن بیا هر کله چې نو كل دلاله هر دلالت قابلا للوضوح والخفاء قبلون کې د وضوح او خفاء اراد مصنف اراده وکړه اي شيء چې اشاره وکي الى تقسيم الدلاله تقسيم الدلالت ته الهغه د دلالت تقسیم وکي خبره مو شوي وتعيين ما هو المقصود ها هنا الهغه په دې فن کې کم دلالت مقصود دی مناسب کم دلالت مقصود دی الهغه کم دلالت چې په دې فن کې مقصود دی
او کم دلالت چې دی هغه وضوح او خفا قبلی منصب د دې د اختلاف قبلی فقال او فرمایل مصنف سو فرمایل منصب ماتینو فرمایل ودلالة اللفظ دلالت د لفظ منصب دلالت اللفظ د دلالت سره لفظ راول منصب په دې کې اشاره دی ته دلالت غیر لفظي ته خارج کو منصب دلالت غیر لفظي ته سکو خارج کو د لفظ چې وسره ولګو په دې کې اشاره چاته منصب په دې سره سوتو غیر لفظي وته بیا وسره منصب شارح د دلالت لفظي سره وضعي قید لګولې نو لہذا چې غیر لفظي ته وته تین تی هغه وته خبران وایي طالبہ نو او په وضعي سره تی هغه عقلي دلالت لفظي عقلي او طبيعي مو وته منصب خبران وایي شي الکه په شي خبران ودلالة اللفظ دلالة اللفظ يعني دلالته الوضعية يعني دلالة وضعي منصب پوشي وذلك بيان د دې داره وزديد منصب تا ما وې چې تقسیم فرع د چا ده تعریف تا د یو شی تقسیم منصب دا چې د اقسام دا موقوف په چا باندې په تعریف باندې لاول به تعریف وکړي نو لہذا د تعریف کوي لأن الدلاله دا مطلق دلالت تعریف کوي نه خاص دلالت نه دلالت وضعي یا د دې تعریف نه کوي بلکې د مطلق دلالت تعریف کوي دلالت چاته ویل کی هي دا دلالت چې کون شی کېدل شي بحيث بدا سالت سره يلزم چې لازم شي العلم بشيء اخر دې لپاره فاعل يلزم چې لازم شي من العلم به د علم نه په دغه سیس باندې څه لازم شي العلم بشيء اخر علم په بل سیس باندې والاول شيء اول ته بسوي لکی هو الدال دال بو ته لکی ونسب او ثاني او ثاني ته بسوي المدلول شو پر ثاني ته بسوي مدلول ولته ثم الدال وان كان لفظا بیا کدا دال منسبو دال کله لفظ وي دال لفظ دی منسب دال ثم الدال وان كان لفظا بیا کدا چته دال لفظ وي منسب فالدلاله لفظيه دې ته بتسوي والا منسب څه مطلب دی دال لفظ نه وي منسب فغیر لفظيه دې ته بتسوي لکه الکه د دلالت غیر لفظيه لپاره امثله راوړي خبره کوي مثالونه راوړي لکه دلالت د خطوط د عقود او د نسب او د اشارات منسب دا خط ته کنه دا دلالت په معنا باندې کوي کنه کوي وایي دا خطوط دي دا اوس دا ګوره چې ته په معنا پوهیږي او دې ته ګوري او تلفظ پې نه کوي که تلفظ دې په کومه بیا په دلالت لفظي کې راځي تلفظ پې نه کوي خو دې نقوش ته ګوري دا تحریر څه کې مناسب ته معنا ته سمجھ کې راځي کنه دا تحریر دال شو هغه معنا څه شو مدلول شو خبرونه پوهیږي دلالت غیر لفظي مثال شو مناسب عقود والا عقود د عربو یو خاص دغه مناسب چې په دې ګوتو به تقریبا 10000 پورې یا 100 پورې چې هغه به ګنتی کوله بس مثلا د څه اشاره مو تا ته به هغه نه سمجھ کې راتلو چې لکه دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو خبرونه پوهیږي نو دا شي نه چې دا خو لفظ نه لګنه مناسب دا لفظ نه لګنه خبرونه پوهیږي نو دا خاص عقود د خاص ان دغه چې وکنه مناسب دا به هغه د 10000 پورې تقریبا یا د 10 لک پورې د دې به حساب غوډو به دغه کوله او نسب مناسب هغه علامات چې هغه ودرول شي په یو څه باندې چې هغه دلالت کوي په دې لارو کې دا اوس خو به بوډونو باندې هغه کیلومتر حساب یې لیکلې په لیکل نه غواړي هغه بیا هغه لیکل کې هغه په تحریر کې راځي فرام بوجي ابا د خطوطو کې راځي خو چې دا هغه نه خالی وي سوي دا هغه نه خالی یو نه خدي ودولي هغه په یو څه باندې چې هغه دلالت کوي یو نه خدي د یو څه لپاره ودره سکړي ودرولي مناسب دقه بوډونه واخله چې دا لیکل کې نه د کیلومتر هر کیلومتر پس چې دی هغه دی یو نه خو درولي یو لرګي دی ودرولي یو دیوال دی ودرولي اورن پوه شئ دغه تحریر به دلر کې اوس په لیکلي کنه اوس په لیکلي دا جدا حساب دی چې لیکل دلر کې اسی هر کیلومتر پس یا 2 کیلومتر پس دا یو شیز لګولي چې علاقه دا به دلالت کې بچا باندې چې علاقه دلته اوس په دې کې 1 کیلومتر پورا شو په دې کې 2 کیلومتر پورا شو پوهې شي خبره نو سود دغه شو اشارات خدا سو پیژنې دا سیګنل دا په دې روډونو کې چې دا سیګنل لګېدلی ورن پوه شو چې شنو ولګي د ګاډي دا په سبا انداز کې چې ګاډي وو رواني چې سره لګېدلی ګاډي ولاړ خبره پوهېږي ثم الدلاله پوه شو مناسب دا ټول غیر لفظي کې راځي ها دا امثله غیر لفظي ثم الدلاله اللفظيه اما بیا دلالت لفظي مناسب بیا دلالت لفظي اما يكون للوضع مدخل فيها يا وضع اما ان يكون يا بوي للوضع ده وضع مدخل فيها دخل يا بدي کې د وضع دخل وي او لا يا بنوي فالاولى هي المقصوده بالنظر ها هنا
دا اولنې چې د مناسب چې وضعي د پکې دخل وي دا مقصود دی دلته مقصود دی دلته خو دې مقصود نه غواړم دا مقصود په دې اعتبار سره ده چې دا لاندې چې کوم تقسیم کیږي ګرم مناسب لا د لاندې چې کوم تقسیم راځي د دلالت تقسیم مطابقي د تضمني د التزامي ته نو دا د دقیق دلالت لفظي وضعي کیږي په دې اعتبار سره مقصود دی کنه نور په دې اعتبار سره نه چې الکه په دې دا وضوح او خفا قبلي په دې اعتبار سره خبرم وایي دا ډېر جوار خبره مې ته وکړه وایي به خبره باندې فالاولى دا ولنه چې د مناسب دا مقصود دی په نظر سره دلته وهي هغه سره مناسب تعریف کوي د دلالت لفظي او وضعي تعریف کوي الدلالات اللفظيه وجه تعريف کوي وهي كون اللفظ دا کې اللفظ بحيث پداس حیثیت سره يفهم منه المعنى چې په سمج کې راځي دا غینه معنا عند الاطلاق کله چې دا لفظ مطلق ویل شي کله چې دا لفظ مطلق ویل شي خبرم بو شي قرینه مرینه وسره نوی مناسب خو د چا په مخ کې ویل شي بالنسبه الى العالم بوضعه فنسبت سره عالم بوضعه دا هغه کس چې هغه ته پته وی چې دا لفظ د دې معنی د لپاره وضع ده عالم بوضعي د مناسب خبرم وایي په نسبت سره هغه کس چې هغه په وضع باندې عالم وي چې مناسب دا لفظ د دې معنی د لپاره وضع ده خبرم بوشي وشو مناسب وهذه الدلاله او دا دلاله لفظيه چې مناسب دا دلالت لفظيه وضعيه اما على تمام ما وضع اللفظ له دا بیا دلالت کوي په پورا معنا باندې په پورا هغه معنا باندې وضع اللفظ له د کمی د بار چې دا لفظ وضع شوی دی دا بیا په پورا معنا موضوع له باندې مناسب دي سوا یا دا بیا په پورا معنا موضوع له باندې دلالت کوي کتاب لګي اما على تمام ما وضع اللفظ له یا بدا پورا هغه معنا باندې دلالت کوي وضع اللفظ له د کوم معنی د پاره چې لفظ وضع شوی دی لکه دلالت د انسان په حیوان ناطق باندې او على جزئه یا بدا مناسب په جزء د دقیق معنی موضوع له باندې دلالت کوي نو دې ته بسول کی لکه دلالت دې ته بسول کی تضمنی مناسب لکه دلالت د انسان په حیوان باندې فقط یا په ناطق باندې فقط مناسب او على خارج عنه یا بدا دلالت کوي په هغه معنا باندې مناسب چې هغه خارج وي د دینه خبرم بوشي په خارج د معنا موضوع له باندې دلالت کوي په خارج د معنا موضوع له لکه دلالت د انسان په ضاحک باندې مناسب دا خو نه جز دی او نه کله بلکې دا یو خارجي څه دی خبرم بوشي وتسمى الاولى مناسب یو د منطقيانو اصطلاح ده یو د علم البلاغت وال اصطلاح ده نو دی اولنی ته دلالت مطابقت وضعي وي څه وي هل انك الت وضعي سو راځي الت بل اصطلاح وکنه دلته بل اصطلاح ده ګوره دلته د مطابقت وضعي وي او د تضمني او التزامي د عقلي وي دلته څه وي دلته مطابقت څه وي مناسب وضعي وي او د بو د عقلي وي هل تعلم کې د عقلي مقابل لچاو د وضعي او د تبعي مقابل وکنو کاغل لفظي او غیر لفظي دلالت لفظيه او غیر لفظي خو الت عقلي مقابل لچاو الت وای کنه مناسب نه پوهیږي مناسب الت نه د دلالت عقلي دا مقابل لچاو تا تمونه دلالت لفظي دلالت په دوه قسمه دلالت لفظي او غیر لفظي بیا هر یو په درې قسمه ده هر یو په څو قسمه ده دلالت لفظي وضعي تبعي عقلي ودا عقلي مقابل لچاو د وضعي او د تبعي مقابله ولیکن دلته مناسب دقیق دلالت تضمني او التزامي تعقلي وي خبران پوه او الته ګوره مناسب دا درې وړ اقسام د چاو د وضعي خبران پوه نو دلته دا وضعي دي مطابقت وضعي وي او دي باقي مو تسوي ولي وتوي د دې وجه وتسمى الاولى مسمى کول شي مناسب دا اولنه اي الدلاله دلالت على تمام ما وضع له دلالت پټوله معنی موضوع له باندې سو ته وایي شي مسمى کول شي وضعيه او وضعي سره ولي مناسب وضعي وتولي وي دی وجه ذکر کوي
دې ته د مطابقې ته وضعي ولې وایي دی وایي لأن الواضع ځکه د واضع چې دی مناسب انما وضع اللفظ دا وضع کړی دی مناسب دا لفظ لتمام المعنى د ټولې معنی دپاره وضعي ورته ولې وایي ځکه چې دی واضع دا لفظ د ټولې معنی دپاره وضع کړی دی خبران پوهېږئ مناسب وتسمى كل من الاخيرتين او مسمى کولی شي هر یو د دې دواړو نه د دې دوو اخرین نه اي الدلاله على الجزء يعني دلالت په جزء د معنی موضوع لو باندې والخارج او په خارج د معنی موضوع لو باندې عقليه دا مسمى کولی شي په ځا سره په عقلي سره ولې مناسب لأن دلاله اللفظ وجه ذکر کوي چې د عقلي ولې وي ځکه دلالت د لفظ په جزء باندې او یا دلالت د لفظ په خارج باندې مناسب دا د جهات د حکم د عقل لوي دا حکم څوک لګي عقل لګي عقل لګي چې لکه د حصول د کل چې دا مستلزم د چاله حصول د جزء لره چې کل وي خو جزء به وي مناسب فهمئ چې کل وي جزء به وي چې ملزوم وي لازم وي چې ملزوم وي دا حکم څوک لګي عقل لګي ځکه وت عقل وي مناسب لأن دلالة اللفظ ځکه دلالت د لفظ په جزء باندې او الخارج او په خارج باندې انما هي دا مناسب من جهات تاسو په یو ټکی مونږ لیکو چا په کې مونږ لیکو دا د ذکر کې مناسب اورم وګي انما هي من جهات حکم العقل دا د جهات د حکم د عقل نه دی یعنی حکم دا عقل حکم لګي عقل څه کوي حکم لګي صح حکم لګي بان حصول الكل چې حصول د کل چې د مناسب او حصول د ملزوم چې دا مستلزم د چا لره حصول د جزء او د لازم لره مناسب پوجي والمنطقيون مناسب فرق ذکر کوي په من په اصطلاح د چا کې د بلاغیین او د منطقيانو کې فرق ذکر کوي ته والمنطقيون او منطقيان چې مناسب يسمون الثلاثه وضعيه باعتبار دي ټول درېوان تسوي وضعي وي دي درېوان تسوي لکه دا درېوان اقسام د چا دي وضعي اقسام دي کنه ولي ان باعتبار ان للوضع مدخلا فيها بدي اعتبار سره وزله بدي کې دخل وزله بګي دخل شته مناسبو ويخصون العقليه او خاص کې د عقلي بما د هغه سره تقابل الوضعيه كم چې مقابل د وضعي او طبيعي راځي مناسب دا خبره ته ما ونه کړه ويخصون العقليه او خاص کې مناسب منطقيان ګوره خاص کې عقلي چاته وي چې کم د مقابل د راځي د وضعي او د طبيعي راځي هغه د هغه عقلي وي پوه شو مناسب لکه دلالت د دخان په چا باندې په اور باندې اوس دا دخان په اور باندې دلالت کوي دا واضح وضع کړل یا طبيعت د تقاضې دی وجه بلکې عقل دا تقاضا کوي چې راکې دلته اور دی خبرونه پوه شوې ولې پوه شوې وتقيد الاولى من الدلالات الثلاثه او مقيد کول شي دا اولنه د دلالات ثلاثونه دې درو دلالتونه مناسب دا اولنه مقيد کول شي بالمطابقه په مطابقي سره ولي لتطابق اللفظ والمعنى ذکر چې لفظ او معنا دی او مطابق دي چې څومره لفظ دی دومره معنا ده چې څومره لفظ دی دومره معنا ده والثاني او دویم چې دا مسمى کول شي مناسب دي د نوم ور کول شي بالتضمن په تضمني سره ولي لكون الجزء ذکر دا جزء دی في ضمن المعنى الموضوع له دا په ضمن لکه پترخ د معنی موضوع له کې دا جزء سره پترخ کې په ضمن کې دی او والثالثه بالالتزام او دریم دلالت چې دا مسمى کول شي په التزام سره لكون الخارجي ځکه دا خارج چې مناسب التزام وته وي دا خارجي چې دا لازم دی د معنی موضوع له سره په دې اعتبار سره وته سوال شي التزام ویل شي قرآن بوشي ولسه خلاصه زمونږ ټول سبق پرونی او نننی سبق دا شو چې مصنف علیه رحمت اولنې څه چلو وایي ولسه وجه تقدمه سره څه بیان کړه فقدمه سره وجه تقدیم د علم بیان کړه په علم البدیع باندې قرآن بوشي نو بیان کړه للاحتیاج الیه بنفس البلاغه وجه بیان کړه چې دا ولې مقدم کړل دی وجه دا بیان کړه ګوره مولوی صاحب چې دا علم البیان نفس بلاغت دا موقوف دی په خپل حصول کې چاته موقوف دی بچا باندې په علم البیان باندې ولې ځکه چې په علم البیان سره احتراز راځي د چانه تعقید معنوي او تعقید معنوي احتراز شرط بچا کې فصاحت کې او فصاحت شرط بچا کې بلاغت کې نو معلومه شو چې دا څه دا علم البیان جز شو د چا چې دا جز د بلاغت معلومه دا شو کنه او دا څه دا بدیع چې د دې تعلق د توابع او د اوصاف سره د دې تعلق د اوصاف خارموشي او دا یو خارجي سیس شو خارموشي نو جزء مقدم یې کنه په خارجي سیس باندې یا هو علم سره مناسب تعریف د چا وکړو هو علم سره تعریف د چا وکړو
دا علم البيان وکړو بیا د علم النرست شارع ملکه او اصول او قواعد راوستو په سره باره اشاره وکړه دې خبرې ته چې دلته علم په دوه معنو باندې على الاشتراك په دوه معنو کې مستعمل دی خبرونه شي په معنا د ملکه سره هم صحیح دی خبرونه شي او په معنا د اصول او قواعد معلومه خبرونه په دې سره هم صحیح دی بیا خبرونه شي يعرف به اراده المعنى دی باندې خو تاسو پوه شئ خبرونه شي المدلول عليه کې اشاره چاته کړوا چې رعایت د اصول او د قواعد او د ضوابط او د علم البيان دا مقدم دی الاول د رعایت د اصول او د ضوابط او د قواعد او د علم المعاني ساتي خبرونه پوه شئ بیا د دقه بیا بسکه اراده د معنی واحد په مختلفو طرقو سره حل وکړي خبرونه پوه شئ منشه والواضح خفي بالنسبه الى الاوضح سره دا موي علامه خلخالي سے په اعتراض کړو د داغه جواب ورکړو اعتراض یې څه کړو موږ سبو ته چې څنګه وایو موږ سب چې په علم البيان سره ذکیږي یو معنا خبرم پوښي په دې کې په علم البيان کې سړی ته د ملکه اصل شي چې د یو معنا بیا کوم چې د مقصود وي په مختلفو طرق او تراکیب سره راوړل شي دغه طرق او تراکیب به مختلفې په وضوح کې نو دا طرق او تراکیب چې څنګه مختلفې په وضوح کې د قشانی په خفا کې مختلفې مناسب خبرم پوښي لہذا د خفا اها لفظم بکارو خبرم پوښي نو دا ته جواب ورکړو چې ګورم ونه شي وو ضمنن ذکر شوی صراحتن ذکر کول ته ضرورت نشته ضمنن څنګه ذکر شوی دی ضمنن دا څه ذکر شوی دی چې دا واضح چې دی مونږ وو دا په نسبت دا اوضح باندې خفي وي کنه لہذا ضمنن چې ذکر شو صراحتن ذکر کول ته ضرورت نشته بیا دا خبر ورکړو مونږ وو تقید الاختلاف سره چې دا اختلاف په وضوح سره ولې مقید کړی دی مونږ دا ولې مقید کړی دی نو دا جواب ورکړو چې لکه دا ځکه مقید کړی دی د دې لپاره چې الفاظ مترادفه وباسي ځکه الفاظ مترادفه چې د مناسب الفاظ او لفظ او عبارت خو مختلف وي لیکن په معنا کې سوي متساوي وي په الوضوح اورن بوجي په هغه کې سنوي اختلاف نه وي لکه مناسب دلالت د غضنفر په اسد باندې اورن بوجي یا دلالت د اسد دلالت د غضنفر په منظري باندې یا دلالت د اسد په منظري باندې دا برابر دی مناسب دا سره برابر دی په دې کې په وضوح او خفا کې څه اختلاف نشي دا متساوي دي په الوضوح متساوي سړي په الوضوح متساوي په الوضوح خبره موږ دا خبره ته موکا به دا توجه چې مناسب واللام في المعنى الواحد دا لام په معنی واحد کې دا استغراق حقيقي د پاره نه دی استغراق عرفي د پاره استغراق حقيقي چې توایي مناسب دا د انسان په طاقت کې نه ده چې څومره معنی په دنیا کې دي او د هغه یعنی هغه په مختلفو طرقو او تراکیب سره راوړل شي الګا مونږ شي لاول خدای ته پته نشي لګیږي چې څومره معنی د انسان په طاقت او دا کې نه دی لہذا دلته د لام په المعنى الواحد کې د استغراق عرفي د پاره دی یعنی هر هغه معنا د په مختلفو طرقو سره او تراکیب سره راوړل شي کمی ته چې د کمی چې د قصد او اراده وکړي د کمی چې د سو کې قصد او اراده وکړي خبره مونږ شي لہذا د تعلم بالبيان ویل کې دا ضروری نه دی دا چې لکه د دې په دنیا کې څومره معنی دي په ټولو د قادر وي چې د دې هغه په مختلفو طرق ویلو ولکه مناسب چې لکه یو سړی یو طریقه ورزي مناسب ملکوت نه دا حاصله خو صرف یو طریقه چې دا یو معنی چې دا په مختلفو طرق او تراکیب سره راوړي او په هغه قادر وي نور چې دا ملکوت نه وي اصل لہذا ته پسنه ویل کی عالم بالبيان بیان ویل کی دمه دا خبرو مناسب چې ثم لم يكن كل دلاله سرا غرض د مصنف سره د شارح اذن کې متن چې کوم دی داغه د لپاره څه بیانې ربط بیانې دا تمهید دی او ربط بیانې خبره مو چې ربط سره لکه مناسب مخ کې مختلفه په وضوح الدلاله دلالات را نو دلالات ډېر اقسام دي نو اوس لہذا دلالات ډېر اقسام دي نو هر یو چې دغه وضوح او خفا د وضوح او خفا په اعتبار سره اختلاف چې دغه نه قبلې لہذا مصنف علی رحمت راغه چې دې به تاسو سګي دبا تقسیم به تکي او بیا به دا بیانې چې لکه کم یو دلالت چې هغه د وضوح او خفا په اعتبار سره اختلاف قبلې او کم یو نه قبلې خبره نه شي دلالت بیا دلالت لفظي وضعي درې اقسام ذکر کړو بیا د هر یو وجه ذکر کړم مونږ شي خبره نه شي چې هر یو مطابقي ولي وي تضمني ولي وي التزامي ولي وي خبره نه شي دا به امتحان کې راتللی چې لکه وضعي د مطابقي ولي وي او بیا د تفرق ذکر کو په مین د اصطلاح د بلاغیین او د منطقیین کې او دای د تم ذکر کړو مناسب چې علاقه من د چې د بلاغیین اولنی ته درادي مطابقت وضعي وي او د باقی د عقلي وي باقی د سوي عقلي وي الحمد لله رب العالمین